مراسمو د ادا کولو فرصت پیدا کړي. موږ هم خوښ یو خوشاله یو ځکه ډېر ځان وروسته دا فرصت لاسته راغلی چې د الله جل جلاله د لویه فریضه ادا کړي. نو کوم مسؤلین چې د امارت راغلي هغه ټول اول حجونه دي ځکه د امیرالمؤمنین له خوا نه اجازه نه وه چې فرض نه وي څوک د نه ځي کارو ته دې پاتې شي چا باندې فرض وي هغه نو استثنا وه. ممکن خو باید دا ووایو دا ډېر یو د بریا ځای ده چې زموږ افغانان خصوصا د حج اوقافو وزارت او نور اړوند ارګانونه وتوانېدل هغه آمادګیانې ونیسي چې حج ادا کول ته ضروري دي ځکه داسې په تېر کېده چې ډېر ناوخته موږ خبر شو حج کېږي ادا کېږي خو دومره کم وخت کې هغه حجاج چې تعین شوي وو 14582 حجاج رسېدل دلته او بیا مراسمو کې هېڅ ځنډ خنډ نه راتلل په اطمینان سره راتګ دا ډېر د افتخار ځای ده او د خوشحالۍ ځای ده او مسؤلینو دپاره هم الحمدلله د خوښۍ ځای ځکه داسې ټول وتوانېدل چې خپل هغه وظیفه ادا کړي. دا باید زه فکر کوم دا زموږ په اختیار کې نه و یعنې د افغانستان یا د حج اوقاف وزارت په اختیار کې نه و. داسې دلته کوم خیمې نیول سوي دي او دلته کوم انتظامات و هغو قیمتونه لوړ سوي وو د سعودي انتظامیې له خوا نه نو موږ مجبور وو موږ تنها نه د نړۍ ټول مسلمانان چې حج ته راغلي دي دا قیمتونه یې پرې کړي یا په نورو هېوادو کې له حج ګران هم د موږ سره ډېر رعایت هم شوی سکل لکه څنګه چې موږ د منتظمینو خبر شوي یو د افغانانو سره ډېر فیصدي رعایت هم شوی ده. نو دا لګښت چې کوم شوی دا د دغه انتظامي او د دغه حج د پروسې او د مراسمو لګښت و له موږ نه اخیستل شوی ده مجبور دا جماعت هم ورکوي. سکل خو ډېر کم وخت یعنې میاشت قدر یې اندازه وخت درلود حج اوقاف وزارت اړیکې جوړې کړې او غوښتنې وسوې او مسایل ټول مطرح سو حجم د کارو هم سو. نو راتلونکي کالو کې کېدای شي وختي په دې باندې فکر وسي وختي دلته د سعودي عربستان له مقامات سره هم خبرې وسي او د افغانانو دپاره امتیازات ځینې وغوښتل سي او د حجاج دپاره تعداد هم طبیعي دی ډېرېږي سهولتونه ایجاد سي د اپارتمانونو په نیولو کې دغسې دلته په مینا شریفه کې د نږدې ځای د نیولو همداسې نور سهولتونه چې کوم د وسه پوره وي باید حجاجو ته فراهم سي یو ښه تجربه وسو. زه الحمدلله سره راغلی یم تر اوسه کوم مشکل سره نه یم مخ شوی البته لږ وړې وړې ستونزې طبعا راځي د خلکو تراکم او حجم ده او خلک زیاتېږي یو ځای ته راټولېږي کله کله ځنډ خنډ په ځینو شیانو کې راځي خو زه د لویو ستونزو سره نه یم مخ شوی الحمدلله کوم انتظامي او مسؤلین چې دلته ډېر په ښه توګه